بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 145 ته قانون نمبر 71 دی. د ناقص قوانین شروع دي. نن به موږ د رمووا قانون وایو. رمووا د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله یا د فعل په اخر کې راشي. د فعل اخیری حرف یا وي او ما قبل حرف یعنی د دې یا نه مخکې حرف مضموم وي، ضمې والا وي، پیش والا وي، نو د دې یا نه واو جوړول واجب دي. نو دا ګورئ کله چې د فعل په اخره کې یا وي، د فعل اخري حرف یا وي، لکه ګورئ دا نحویه، وګوره د فعل په اخره کې یا راغلی او مخکې حرف باندې ته ضمه وي، پیش د دې یا نه مخکې حرف ها ده، په دې باندې پیش وي. نو اوس د دې فعل اخره کې چې کوم یا ده د دې نه واو جوړول واجب دي. لکه رموه او نحوه چې په اصل کې دا رموه چې دی دا په اصل کې رمویا. نو ګورئ یا د فعل په اخر کې رااله او مخکې حرف باندې ته پیش دی، نو د دې یا نه مونږ واو جوړ کو، نو رموه شو، رموه. ٹھیک شو. او نحویا کې دا یا نه ده، یا د فعل په اخر کې رااله او مخکې حرف باندې ته پیش دی، نو د دې یا نه به واو جوړ کی، نو دا به نحوه شي. نحوه دته وګورئ دا څنګه نحوه دی، دا نحوه په اصل کې نحویا دی. ٹھیک شو. نو رمویا او نحویا په دواړو مثالونو کې په دې رمویا کې او په نحویا کې دواړو مثالونو کې یا د فعل په اخر کې راغلی دا، نو د دې قانون د وجې نه دا اوس چې کوم قانون دی د رمووا قانون د دې قانون د وجې نه مو د یا نه واو جوړ کړو، نو رمویا نه ګوره دا رمویا ده. نو دا قانون څه وایي؟ وایي کله چې د فعل په اخره کې یا رااله، نو د رمویا فعل دی د دې په اخره کې یا رااله او ما قبل حرف مضموم وي، مخکې حرف میم دی په دې باندې ضمه ده، پیش، نو اوس د دې یا نه واو جوړول واجب دي. نو د رمویا نه موږ سره رموه شو، دا واو موږ د دې یوې یا نه جوړ کو. ټیک شو. او نحویا چې دی نو د فعل په اخره کې یا رااله او مخکې حرف ضمې والا دی، پیش والا دی، نو اوس په د دې یا نه واو جوړول واجب دي. نو د دې یا نه مونږ دا دی واو جوړ کو، نو د نحویا نه مونږ سره نحوه شو، نحوه. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ سره د رمووا مختصر غونته قانونو چې کلم د فعل په اخره کې یا راشي او مخکې حرف باندې ته پیش وي، نو د دې یا دا وګوره د یا د مخکې حرف باندې ته پیش دی، نو د دې یا نه واو جوړول واجب دي. نو د نحویا نه مونږ سره نحوه شو، نحوه. دا زمونږ د رمووا قانونو د نن ورځې درسو. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.